الله رب العزت په دې مقدس مکه باندې ډیر زیات مخلوقات پیدا کړي دي. دومره مخلوقات شیخ زکریا رحمه الله تعالی لیکلي دي. الله رب العزت په دې مقدس مکه باندې اتل زره مخلوقات پیدا کړي دي. په دې اتل زره مخلوقاتو کې د ټولو نه افضل ترین مخلوق د انسانان دي. ځکه الله رب العزت قرآن مجید کې فرمایي ولقد کرمنا بني آدم. انسانان الله رب العزت فرمایي دا موجود کړي دي، دا ما عزت من کړي دي، دیو ما یو عزت ورکړي دي. انسان باندې الله رب العزت څه احکام یې خودي دي، الله په پرس کړي دي چې دغه احکام دې پوره کوي، نو دا په ډیر په اسانه باندې د الله رب العزت دغه رنګ محبوب والی ته دغه رنګ د الله رب العزت رضامندۍ ډیر په اسانه راسي. دوه قسم خلک دی په دنیا کې، یو ته سړی ویل کېږي، یو بل زنانه دي. سړی چې کوم دي دیو چې په دنیا کې زندگی تیروي نو دیو کارونه سخت دي. زنانه ده دا ډیره انتهایی په اسانو باندې دو ټوک عمل باندې د جنت ته ځان رسولی شي، ډیر په اسانه باندې. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کومه زنانه چې دین خپل خاوند رضای، کومه زنانه چې دین خپل خاوند خوشاله نو دین الله رب العزت خوشاله. ځکه که سجده جایز وي سجده نو دی خزی به خاوند ته سجده لګولې، لیکن سجده د الله رب العزت نه ما سیو بل ته جایز نه ده. دی وجنه دا خزه به د خاوند دومره خیر ساتي، انتی د ځان نه هم ډیر خیر ساتي، نو اله به د جنت ته ډیر په اسانه باندې راشي. بل تاسو به اورېدلی حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله زه لاړم معراج ته نو ما دوزخ کې ډیرې ښځې ولیدلې، ښځې مې ولیدلې. دې ښځو بیا ما تپوس وکړې دا څوک دي؟ نو یې راته وفرمایل جبریل علیه الصلاۃ والسلام چې دا ستا د امت زنانه دي. بیا ترې ما تپوس وکړې دې څه دې په څه ګناه باندې دوی راوړي شوي دي دوزخ ته؟ نو جبریل علیه الصلاۃ والسلام راته وفرمایل چې یا رسول الله دا هغه زنانه دي چې د خپلو خاوندانو به خبره نه مني، دویم غیبت کوي. نو دوه اعمال چې دا زنانه کوي نو دا یقیني طور باندې دا الله رب العزت جنت ته رسوي. یو چې خپل خاوند ته رضایي، دویم چې غیبت نه کوي، او دریم عمل چې کله په کور کې یو منځ کوي. منځ داسې یو عمل دی منځ چې کله دا منځ کوي نو کور کې د کښېني او تسبیحات یې وایي چې څه شي له لاس وړي الله رب العزت به د هغې نه سونا جوړوي. الله رب العزت به پې زندګي اسانه کړي. زندګي ولې سخته وي د زنانو؟ نو مین خبردار چې یو د خاوندانو نافرماني کوي، دویم دیو منځونه هم نه کوي، او دریم غیبت کوي. نو چې کله دا درې اعمال کوي بیا چې څه شي له لاس وروړي نو هغه به ښه داسې شی به وي چې ډېر قیمتي به وي، خو دیو چې کله ورشي الله رب العزت یې دغه الټه کړي. دې وجې چې کله زنانه تسبیحات کوي، زنانه کښېني کور کې ځان دپاره تسبیح ووایي، دغه رنګې د خپل خاندان دپاره، د خپل خاوند دپاره، بچو دپاره، او منځ وکړي، د دې ګناهونو نه ځان وساتي، نو چې څه شي له لاس وروړي الله رب العزت په د هغې نه سونا جوړوي. کم زیاته ځي الله رب العزت په مشکلات ټوټل په ټوټل باندې حل کوي. دا ولې؟ دا ټول د دین وجه چې کله په ښځه کې دیني الله رب العزت ډېر خوشحالېږي، چې کله په زنانه کې دین نه نو مین د ګناه ځای چې کوم دی مین دا زنانه ده، دا بې حیایي ده. چې کله بې حیا ښځه شي نو دا ډېر انتهایي د ګناه بنیاد دی، بیا ټول هر څه هغې ته راځي. تاسو وګورئ کوم ځای چې ګنده یي مچان ټول هغې ته راځي، مچان ټول به هغه باندې وي، هغه ځي باندې ناستي. دې وجې نه زنانه دا چې کله باپرده یي، غیبت نه کوي، منځ کوي، نو چې الله رب العزت نه څه غواړي الله رب العزت یې له ورکوي.